الله الرحمن الرحیم. کراچۍ ته راغلم د پروګرام دپاره او د هغې نه چې فارغ شوم نو زما دا عادت دی چې زه منډې تنډې ووم او ستړی شم نو بیا زه ذهني سکون دپاره ځان د یو دمې ځای ته بیام. نو د کراچۍ نه چې سړی بلوچستان طرف ته را روان شي د ګوادر طرف ته تقریبا 15 غنټې مزل چې وکړي اورماړه بیچ راځي. ډېر ښایسته او مزیدار ځای دی، د چکر ځای دی، د سیل ځای دی او نورو ملکونو ته هم سړی سیر او تفریح له ځي او ګوري، خو کوشش دې دا کوي چې په خپل ملک کې خپله سرمایه ولګوي. نو زموږ په خپل ملک کې ډېر ښایسته ښایسته ځایونه دي. په نورو ملکونو کې یو شی د کتو وي او زموږ په ملک کې ډېر ځایونه لکه ټول چې راجمع کړي نو زموږ په ملک کې شته او ډېر ښکلی او ښایسته ملک دی. دې ملک له ترقي ورکول پکار دي نو سړی هغه سرمایه په خپل ملک کې ولګوي. نورو ملکونو ته هم سړی ځي او څه منع نه دي، خو په خپل ملک کې سړی کوشش وکړي چې وګرځي او په خپل ملک کې خپله سرمایه پرېږدي. نو ډېر د سیل او د چکر ځای دی. دا اورماړه بیچ دی، دا سمندر دی مخامخ او ورسره دا هټونه او ځایونه جوړ شوي دي. نو په دې کې شپه سړی وکړي او خپله سرمایه هم ولګوي او څه پکې سیر او تفریح وشي. ډېر د خوند او خوندناک ځایونه دي. دا مخامخ پکې د اوسېدو ځای دی او دا چمنونه دي پکې، کښتۍ مشتۍ پکې ولاړې دي او ډېر ښکلی او د خوند او مزیدار ځای دی. سمندر دی او د اوبو سره وجعلنا من الماء کل شیء حی. اوبو سره سړي کې تازهوالی راځي. چې کله اوبو ته ګوري سړي کې تازهوالی راشي، ښایست راشي، خوشحالي راشي. نو ذهني څنګه چې بدن آرام غواړي نو ذهن او دماغ هم آرام غواړي او د دماغ او د سکون او د آرام دپاره همدا ځایونه دي چې سړی پکې وګرځي او د هغې نه عبرت واخلي. دا مخامخ غرونه دي، هغه یو تن اړم دی میان نیسي، پټی لګوي او دا ټول ښایسته ښایسته ځایونه دي. چپي دي وایي، هغه علامه اقبال وایي فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں.